راځي زلمو ځوانانو ته پاسه چې د دې بچی په مړی باندې کوم شړه ګرځېدلې ده هغه شړه به د ظالم په مړی ګرځو ان شاء الله کوو به ان شاء الله زمونږ په جمع باندې دا مطالبه ده د خپل نوخار زما کور دی زما کلی دی زما دا ګلالي بچی دی چې د کورونو نه راوځي میندو سره سوچ د فکر نه چې بچی به مې ژوندی راشي که نه الله تعالی دې موږ له امن او استحکام راکړي. امن جرګې طرف تاسو د دې کومه چې د افسوسناک واقع شوي دي څه مذمت کوئ او څومره ورته ډیډلاین ورکړو انتظامیې ته؟ زمونږ ټول دوستان بېګا راغلي الحمدلله. زه د امن کمیټه د امن جرګې د چیرمین په حیثیت سره زما سره خپل صدر د نوخار ولاړ دی. هغوی چې کومه خبره اتره کړې ده هغه زمونږ خبره ده. زمونږ امن جرګه امن غواړي. زمونږ سید کمال شاه بادشاه موجود نه دی خو د هغه کشران د هغه سپایان ټول موجود دي او زما د امانګړ زما د دې غونډې کې دي چې هر یو زلمی هر یو ځوان چې دی هغه د امن جرګې سپی دی. موږ عدل غواړو، موږ انصاف غواړو. په نوخار کې دا د ظلم لومبنی بنیاد نه دی. زه د پولیس د تفتیش نه چې دا کم شوي دي موږ اوس هم وینا وکړه د هغې نه موږ مطمئن یو خو چې کله دا تفتیش عدالت ته تللی دی نو عدالت خدای خبر چې د قلم دا څوک یې څوک رانیسي. نو زموږ دا مطالبه ده چې عدالت د یو مثال خو قایم کړي چې هر یو ایویډنس موجود دی، هر یو شی موجود دی، د هغې باوجود ته چاله سزا نه ورکړې نو په دې طریقې سره د ظلم تدارک نه کېږي. خو زه دې خلکو له وایم چې افضل الجهاد من قال کلمة حق عند سلطان جائر. د ټولو نه بهترین کلام چې دی کلمه د حق ته د ظالم جابر حکمران په وړاندې د وینا انشاءالله زمونږ ټولو د پارټو مشرانو سره بشمول زمونږ د امن جرګې چې هغوی کم ډیډلاین ورکړی دی 3 ورځې پولیس ته اومکه 3 ورځې دی او تاسو ټولو له وایو چې په بړستن کې انقلاب نه راځي. ګوره دوستان